أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. پرون درس کې یو دوه سوالات را پیدا شوي دي، دا غي مختصر خبره به وکړم او یو تصحیح ده. هغه صحابي چې را د مدینه منورې طرف ته هجرت کړو د مکه معظمه نه او کافرانو مخه ونیوله او هغه خپل مال ورکړ او ځان اخلاص کړ، دا غنوم حضرت صہیب رضی الله تعالی عنہ. پرون معنا غلطه کې تلفظ د حضرت خبیب شوی، نو حضرت خبیب نو حضرت صہیب رضی الله تعالی عنہ چې کوم مشهور دی په صہیب رومي باندې. دغه خبره دا ذهن کې نول غواړي چې دا اسلام تصور جدا دی او د مسلمان تصور جدا دی. اسلام څه ته وایي؟ اسلام د قران او د سنت نوم دی او د مسلمان عمل کله د قران او سنت مطابق او کله د قران او سنت مطابق نه. د یورپیانو غلطی دا ده چې هغه د مسلمان عمل هغه د اسلام د دلیل په تور پیش کړي. هغه وي ته ګوره ورته چې مسلمان دا کار وکړي، نو دې معنا دا چې اسلام دی ته. نو پرون چې کوم خبره ما تاسو ته کړې و چې مسلمانانو د غیر مسلمو مذهبي مقامات یا مذهبي شخصیاتو ته نقصان نه دی رسولی، دا غي مطلب دا دی چې اسلام دا کار نه دی کړی. که یو مسلمان حکمران د چا مذهبي مقاماتو ته مقامات دا غي ګرځو ته دا غي مندرونو ته او درمسالونو ته نقصان رسولی، نو دا اعتراض په مسلمان خدای په اسلام دا اعتراض نه دی. دا دوه خبرې ذهن کې نه ولغواړي. درېمه خبره دا ذهن کې نول غواړي چې څنګه تاسو ته ما پرون دا خبره وکړه چې حکمران د دې خبره ذمہوار دی چې هغه د الله اسلام دې کې خلک کی، نو هغه بي دین امرینو ذمہوار دی. نو دا غي معنا دا ده چې دې د دې خبره ذمہوار دی چې دې د اسلام لار د ولې نه خودلې، یعنی دې د هغه د گمراه کولو یا د دین نه د بندولو ذمہوار دی او د دې تاسو بردنه کی. باقی د هغه د گمراه کېدو ذمہ داری په هغه هم ده چې کوم خلک د هغه د وینا مطابق دغه د حکمران د واعظ او د نصيحت باوجود هغه مسلمانان نشي، نو د هغه ذمہ داری په حکمران نشته، دغه خپل ذمہ داری په خپل ځان ده. په حکمران باندې د دې خبره ذمہ داری ده چې د ولې دی ته د حق لارې ونه خولې، نو کله ته د حق لارې نه خودلی او د حق لارې ورته بندي کړي، نو په دې باندې د دې بندولو او داغه د گمراهه ته د ورتلو چې دا کوم آسانتیا د پیدا شو د قوت په وجه او د اسلام د لارو د بندولو په وجه، نو دا ګناه په د حکمران شو. خو هغه په دې ګناه باندې بریو ذمہ نشو چې زبر ټول ګناه به شو او زه به غم شم، زما ذمہ داری ختم شو. دا دوه خبرې لکه ذهن کې جدا جدا ساتل غواړي چې د حکمران ذمہ داری دا ده چې د خلکو ته سم لار خي. اوس مسلمانان په علاقه باندې حمله کوي او دغه فوج جنگيږي ورسره، او فوج ته دا پته نشته چې موږ ولې جنگيږو، د مسلمانانو سره سره موږ جنگيږو. د دې خبرې ذمہ داری په مسلمانانو نه ده، د دې خبرې ذمہ داری د مسلمانانو په مقابله کې چې دا کوم خلک جنگيږي د دې پر کمانډرانو، د دې پر حکمرانانو، د دې پر ذمہ دارانو باندې دا ذمہ داری ده چې دوی ولې نه خبر کوي. دا هغه دوه درې اهم خبرې وی چې دا غي متعلق تذکرہ وشوه. پرون چې کومه موضوع پاتې شوی و نیمګړی، هغه به چې مختصره غونډه بیا ووایو. د اسلام د بین الاقوامي قوانینو اصولو کې یو لفظ پاتې شوی و، هغه دا چې ځینې خلک په دې باندې ډېر زیات خوشاله دي چې په بعضې ملکونو کې مسلمانانو ته ډېر زیاته ازادي ده
او الته مسلمانان ډېر زیات خوشاله شي ځکه چې جمعتونه پکې آزاد دي او بانګونه پکې آزاد دي او روزې پکې نیولې کېږي او حجونه له خلک زی او ذکرونه پکې کېږي او درسونه پکې کېږي او مدرسې پکې دي په هندستان کې دي دا څه نو دې باندې خلک ډېر زیات خوشاله شي دا موږ ته ډېر زیاته ازادي ده دا خبره لکه جوړه هم پکې ده چې په ډېر تفصیل بیانوم نو ماته بیانوم دیمه موضوع هم دا خو به حال یو اجمالا یو لس ویل غواړم هغه دا چې هغه تیاکریسي او هغه پاپایت یا هغه مذهبي جنونیت چې په هندوانو کې کم دی په يهوديانو کې کم دی او په عیسایانو کې کم وو دا غي په نسبت خو یقینا زدا مجدا سیکولرزم خله اصله د زمانه د خبره تاسو بیا انټرپریټیشن بل شانته وکړي هغه یو سړي ما ته خبره کوله یو مولوی صاحب مسله په جمعه کې کوله وی چې دا سړی په دې لاس باندې وبراګي او دا غي نه دومره وبخته وساسي چې بد دا لاس په لون شي وخته ته وسو ساس توشي نو دام کافي وی هغه بیا وی چې هغه مولوی صاحب وی چې لاس نساس وخته وشي نو دام کافری نو کافی او په کافر کې بیا فرق اصله چې خبره بیا بل ځای نه بل ځای ته بوزه زه وایم چې په دې خبره خو زه قائل یم او دا خبره باندې ما غور کړی چې په برتانیې کې او په فرانس کې او په سپین کې او په جرمني کې عیسایت وې چې د کوم مبارک ته د انکوزیشن کتابونه کتلې دي چې چا کتلې هغه مذهبي عدالتونه چې دا وی انکوزیشن چې به ورته وي او پاره کې چې هغه د مذهب په نوم باندې د خلکو کوم استحصال کړو او چې کوم یو ګټن والا یو ماحول پیدا کړو چې چا به د علم خبره کوله نو هغه نه سر وو د هغه خبرې په مقابله کې د هغه پاپایت په مقابله کې او د عیسایت د جهالت په مقابله کې خدا سیکولرزم یقینا دغه په نظر باندې به نعمت دی او اسلام په مقابله کې خدا کفر دی سیکولرزم خدا کفر او په دې کفر کې تا ته معنی یو کفر د بل کفر په نسبت باندې خي نو دا هغه عیسایت په نسبت باندې خو یقینا چې اسلام په دلته څنګه سلام آسانه ده ولدي دا معنا نه ده چې اسلام بالکل الته اسلام ته ازادي ده او مسلمان دې په دې خبره باندې خوشاله شي او په غزیدل خو دې خوب کوي دا غي وجه دا نه چې هندو مت او عیسایت او يهودیت او سیک مت او جینیزم او شینتویزم او بلزم دا نظامونه دا مذهبونه او دا ټیک دا نظریات دي دا افکار دي او دا دین نه دی دا د ژوند نظام نه دی اسلام د ژوند نظام دی په مذهب او په نظام کې ډېر فرق اسلام صرف مذهب نه دی اسلام صرف ریلیجن نه دی څنګه عیسایت ریلیجن دی اسلام ریلیجن نه دی اسلام په توګه چې چې خامخاوي چې په انګریزي کې ما ته وخاینو نو زه به وایم چې دا وی اف د لایف ده دا د ژوند د تیرولو لار ده دا د ژوند د تیرولو یو نظام دی order of the life دی دا ژوند نظام بس ریلیجن چې دی هغه way of the life او order of the life نه هغه صرف د انسان او د خدای په منځ کې انفرادي معاملې چې کله څوک مندر ته وي او څوک جماعت ته وي او څوک خدای یادي او څوک د سره یو نه یادي او څوک ډیر شي یادي نو اسلام کې یو مذهب دی نو بیا یقینا د سیکولرزم بیا موږ لپاره ډیر زیات د نعمتونو زه لکه څنګه د نورو مذهبونو لپاره د نعمت ده او اسلام مذهب نه ده اسلام مکمل دین ده او د مکمل دین او د مذهب دا څه فرق دی لکه یو مکمل ماشين او یو د ماشين پرزا یو بالکل یو مکمل ماشين ده هغه ماشين ته بل ماشين کې نشي فټ کولای یو پرزا نه پرزا په بل ماشين کې فټ کیږي دا نور مذهبونه دي نو دا چې رايو ده کې ردنه یو شی او ملغوبه نه جوړیږي لکه څنګه چې په یورپ کې او په نورو ملکونو کې او په نورو ملکونو کې د ملغوبه جوړه شوې ده دا چې ملغوبه ته جوړې دي څه خبره ده یو مذهب نه راواله څه د بل نه راواله دته اجازه ده بس یو بل شیړې ما ها نو بدینه یو نظام رواني ټول به خوشاله دا د یو پرزه په هنس دا د یو ریلیجن کې دا خبره ممکنه ده او په دین کې دا خبره ممکنه ده په دین کې دا خبره ممکنه نه ده چې کوم د ژوند نظام دی دا مثال یو مکمل ضابطه ده د مکمل ضابطي مثال دا څه دی چې مکمله ماشينري د جنریټر یو پرزه کې تر حواله هغه په بل شي کې فټ کې او د بل شي حواله په بل شي کې فټ کې او دا غي نه یو شی جوړ کې یا ټول راولې په یو کبالخانه کې جمع کې یو کبالخانه او یو سټور ته ډک کې دا ممکنه ده
او ماشين چې هغه په بل ماشين کې نه فټ کیږي. اسلام چې دا مکمل ضابطه دا په بل نظام کې نه نشي فټ کېدی. دا دغه خبره د اسلام د بین الاقوامي اصول په اړه کې تاسو ما ویل چې د اسلام اصول دا اسلام په خپل مکمل ازادي غواړي، مکمل ضابطه، مکمل اختیارات غواړي په یو علاقه کې. دا څه نشي کېدای چې د بس څه پیوندونه به سره د بل یو شی ولګي او څه پیوندونه به د اسلام ولګي او د دینه بدن نه داسې یو داسې شی به جوړ شي چې هغه بنا د یو طرف ته یو نه به بل طرف. دا یو درېمه یو اهمه خبره چې پرون خبرو کې پاتې شوې وه. بیا د هغې نه بعد پرونه موضوع چې کومه ده هغه دوه حصې وي. یو د اسلام بین الاقوامي اصول په هغې باندې تا ته ما د صحته پورې خبره وکړل او یو نظر هغه ستا مخې ته راغی. دویم دی د اسلام خپل د قوانینو بنیاد څه دی. د اسلام خپله سورس څه دي چې موږ ته شریعت وایي، سورس اف شریعه، د شریعت اصول څه دي. نو هغه چې چا اسلامي فقه ویلي، اصول فقه ویلي، نو هغې ته پته ده، خو بس اجمالا غوندې به تاسو د هغې بیان وکړم چې د اسلام سورس، د شریعت سورس، د شریعت مسایل به موږ سره را معلوموو. نو په دې کې ټولو نه اولنی د الله کتاب، د الله د کتاب نه به څنګه معلوموو. نو د هغې بیا د معلومولو مختلفې طریقې دي. داسې نه چې چاله د آیت لفظي ترجمه نه ورځي هغه به هم ترې مسلې معلوموي. بل ورځ ما په مخ کې یو صاحب دی کېدای شي دلته لا ناسمي چلته، نو ما ته ویل چې فلانکي سړي خو دا وویل چې یاره د دې آیت دا معنا ده. نو ما ورته دا معنا چې تا وکړه دا وارجلکم، نو ما ورته دا د وارجلکم معنا دی وکړه، که د ارجلکم دی وکړه، که د ارجلکم دی وکړه. د اعلان چې زور ووی نو څه معنا به شي، او چې زیر ووی او چې پیښې ووی. وی یاره په دې خو نه پوهېږم. نو مې چې نه پوهېږم د سړي ته ووایه چې د مچانو د ګبینانو سره څه کار دی، د مچانو د ګبینانو سره څه دي. ویګه زمونږ یو دوست هغه به وی د مچ چې کوچ خوښي نو ځان له میخه والي. ویګه خبره نو که شته خامخا په قرآن مجید نه استنباط خوښي، نو بیا به داسې چلو کوي چې مدرسه کې به داخله والی او لس کاله به عربي ووی، فقه به ووی، قرآن به ووی، حدیث به ووی، اصول تفسیر به ووی، اصول حدیث به ووی، لغت به ووی، صرف به ووی، نحو به ووی. دا ټولې خبرې به وکړي. نو د زور او د زیر په فرق نه پوهېږي او ماله لګېږي ماله د آیتونو نه مسلې را استنباط کې. د قرآن مجید د مسلو د استنباط اهل علم شل قسمونه بیان کړي. شل قسمونه وایي کتاب الله په شل قسمه ده، او د دې شلو قسمونو کې د هر یو قسم د مسلې د استنباط بیا ځان له شرایط دی او ځان له طریقه ده. نو چې پته د هغې شرنګ هم نه دی راغلی او وایم در باندې نه ده تېره شوې، نو ته څنګه بیا د قرآن مجید نه استنباط کوي؟ مجتهد جوړېږي. مجتهد دی ته مجتهد دروغو مجتهد. دارنګه بیا د هغې نه بعد دویم نمبر سوچ چې دی هغه سنت رسول صلی الله علیه وسلم. سنت رسول او حدیث رسول دا بیا په خپله د دې بیا سنت څه ته وایي او حدیث څه ته وایي او د دې په منځ کې څه فرق دی او د دې نه د استدلال طریقه څه ده او د دې اصطلاحات څه دي. علم روایت څه ته وایي، علم درایت څه ته وایي، سند څه ته وایي، اسناد څه ته وایي، متن څه ته وایي. نو دا بیا ځان له اوږده بحثونه دي. بیا به دا بحثونه د علم الحدیث زده کړي او د هغې نه بعد به په دې پوه شي چې د حدیثونو او د سنت نه د مسلې استنباط څنګه کېږي. دریم شی چې دی هغه اجماع د امت ده، چې امت په یو خبره باندې متفق شي. د امت اجماع په یو خبره باندې، لکه مثلا قرآن مجید لیکل او قرآن مجید په یو مصحف کې راجمع کول او په یو قرائت باندې خلق راجمع کول. دا کار یو ځل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کړی او بل ځل حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ وکړو. په دې خبره باندې د امت اجماع راغله. په دې خبره د امت اجماع راغله. دا صحابه کرامو په یا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلافت او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خلافت په دې باندې د امت اجماع راغله. دا دریم ذریعہ ده د دې خبرې چې موږ بر دې شریعت مسائل څنګه اخستو، د اجماع نه مسائل اخستو. په کومو خبرو اتفاق شوی دی. بیا د اجماع ځان نه بحثونه دي، د اجماع بیا ځان له قسمونه دي، هغه بیا اصول فقه کې تفصیلات وایي. هغې نه بعد بیا یو دریم شی دی چې هغې ته اجتهاد وایي. د دې اجتهاد هم بیا قسمونه دي. په دې اجتهاد کې دننه یو اجماعي اجتهاد، اجتماعي اجتهاد دی، یو انفرادي اجتهاد دی. اجتماعي اجتهاد داسې دی لکه مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلفای راشدین مبارک یې فرمایي چې علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، زما په سنتو پسې راځئ او زما د خلفای راشدینو په سنتو پسې راځئ.
خلفای راشدین کوم بیا دا دوه اولنی خلفا چې دي حضرت ابوبکر او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما مرستنو دواړه بیا دی فالو کول مرستنو دواړه خلفا او چې بس خبره رااله ناغي به وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شي کړی دي ابوبکر صدیق دا شي کړی دي عمر فاروق دا شي کړی هغه به په دلیل کې پیش کول ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وینا موجوده ده اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر ما بعد ابو بکر او عمر پس رضی الله تعالی عنهما دارنګه د امام ابو حنیفه رحمه الله او د نور ائمه په منځ کې دا فرق امام مالک رحمه الله امام شافعی رحمه الله امام احمد ابن حنبل رحمه الله او د دین علاوه نور ائمه چې دا غي په درسونو کې طریقه دا چې بس هغه به یوازې مسائل بیانول خلکو ته شاګردانو به اورید تر دې چې په بعض درسونو کې چاته د تپوس کولو حق هم نه و د امام ابو حنیفه رحمه الله درس د نور نه جداو د امام ابو حنیفه رحمه الله په درس کې باقاعده د خبر اجازه ته چې یو کشر نه کشر شاګرد د پاسه ده او هغه هم د امام صاحب له تپوس او امام ابو حنیفه رحمه الله به یو مسله وړاندې کړ شاګردانو ته او بیا به چې وایي په دې خبره باندې بحث وکړي کله کله په یو مسله باندې یو ورځ دوه ورځې درې ورځې بحث وکړي بیا به دا نه بعد هغه مسله کې یا اتفاق راغی او یا په اختلاف راغی که اتفاق براغه نو هغه اتفاقی ولیکل شو که اختلاف براغه نو دا تاسو چې فقه په کتابونو کې لیکلي خلافا لابي يوسف خلافا لمحمد خلافا لزفر خلافا لفلان نو دا ځکه چې په دا مسله په اجماعي په اجتماعي اجتهاد کې براراتله امام ابو حنیفه رحمه الله په دې ډېر زیات خوشاله ده یو ځل امام ابو حنیفه رحمه الله ناشته او درس کوي په دې کې یو جوان پاسې ده او سوال یې وکړ درس په دوران کې نو هغه میلمه چې دی هغه په ډېر سخت بد وګڼل هغه ته ویې غلی شه کېنه امام ابو حنیفه رحمه الله ته نه دا ما عادت کړي دا ما ډېر د خپل شاګردان ډېر نازبین عادت کړي دې باندې خوشحالېږم پرېږده چې وایي په یو بل ځای کې یو عالم دی د هغه درس کې یو سړی پاسېدلی دی او فوراً په خپل استاد باندې سوال کړی دی چې سوال یې پرې کړی دی نو هغه ورته وایي که دا عادت دی که نه نو زه لاړ شه کوفې ته د امام ابو حنیفه په درس کې کښېنه زموږ په درسونو کې ګوره داسې قسمه کیسې نشته امام محمد بن حسن شیباني رحمه الله چې دی د امام شافعي رحمه الله سره هم د تعلق دی او د تعلق د امام ابو حنیفه رحمه الله سره هم دی وایي په خبره باندې داسې ډېر شاګردان داسې دي چې هغوی د امام محمد رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله په مقابله کې د بل استاد هغه اهمیت چې دی هغه په دې وجه نه ویني او ما ته امام ابو حنیفه رحمه الله نه چې څه حاصل شوي دي په دې وجه ما ته حاصل شوي دي امام ابو حنیفه رحمه الله په سوال نه خفه کېده اگر چې هغه سوال به هم داسې سوال چې علمي سوال به نه کله کله مونږ ته خلک وایي یاره ته سوال باندې غوسه کېږي نو زه وایم چې ته خو د سوال په څه طریقه خو یې که کله کله زموږ داسې خلک سوالونه وکړي چې هغه سړي حیران شي چې دا سړی خو ما ته ولاړ دی چې خپې دوه دي خو زما شک راځي چې سوال ته ګورم نو کېدی شي چې دوه خپې به یې نه ومي خو هغه به پټ یې چېرته زموږ والد صاحب به یوه خبره کوله چې د قمقلتوب کار به چا وکړو الله دې وبخښي زموږ والد صاحب ساده سړی و ساده خبرې به یې کولې ډېر لوی علم خو ورسره نه و الله دې وبخښي ساده خبرې به یې کولې نو چې داسې چا به د قمقلتوب خبره وکړه نو هغه به ما ته وایي دی د مجبورۍ نه په دوه خپې ګرځي وایي دا د مجبورۍ نه په دوه خپې ګرځي نو موږ ته هم ځینې خلک پته ولګي دا د مجبورۍ نه په دوه خپې ګرځي چې خدای ورله ورکړي دوه دي کړي نو په کار دا وه چې د تقاضا دا وه چې زما خپې څلور به یې مخه به بهرحال حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه چا تپوس کړی و دا خبره به درته لږه نوره مخ ورخه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه چا تپوس کړی وی ګوره حضرت ابوبکر صدیق چې کومې فیصلې کولې او حضرت عمر فاروق چې فیصلې کولې او هغه چې څنګه انداز کې د حکومت چلو ته په هغه طریقه نه چلې چې دا څه چلې مطلب دا و چې پتا کې څه غلطي ده نو امام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وی دا هغې وجه اصل کې پته ده تاته چې وجه څه ده وایي څه وجه ده وی وجه دا ده چې د حضرت عمر او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مشورو خلک زما غوندې خلک او زما د مشورو خلک ستا غوندې شهید دي نو خود بله نظام داسې نه هغې له موږ مشورې ورکولې او موږ له ته مشورې راکړې زموږ په مجلس کې ته ناستې ته سوالونه کوې او ته مشورې راکړې نو نظام ټول خراب دی بهرحال دا خو اجتماعي اجتهاد یو انفرادي اجتهاد هم یو طریقه ده انفرادي اجتهاد څنګه انفرادي اجتهاد تا ما امام مالک کړی دی امام بخاری کړی دی امام ترمذی کړی دا ټول علما مجتهدین وایي په خبره دا ابن جرير طبري دا لوی علما مجتهدین په دې مجتهدینو کې دا څلور نه زیات مشهور شوي دي بس دا الله تعالی په نو چاله ډېر زیات شهرت ورکړي چاله کم ورکړي چاله ښه شاګردان ورکړي چاله
هغه نه نسبتا لکور نو دې سلورو کې دا شهرت راغی په دې کې ورته تقسیم په سلورو کې نه راغلی خو بهرحال دا بیا انفرادي اجتهاد نو دا دی د اسلام د شریعت د مسائلو د استنباط او د هغه سورس د هغه ذرایع د هغه بنیادونه چې دا کوم خبرونه به موږ د شریعت مسله ثابتو قران نه ثابتو قران نه چې کوم خبره ثابتې د حدیث نه چې کوم خبره ثابتې د اجماع نه چې کوم خبره ثابتې بیا د اجتماعي اجتهاد نه چې کوم خبره ثابتې بیا د انفرادي اجتهاد نه چې کوم خبره ثابتې هغه ته قیاس دی بیا قوت کې فرق دی دا څومره چې کوم ترتیب دی په ترتیب کې بیا په قوت کې فرق دی یعنی د اجتهاد نه چې کوم خبره ثابته شي دا غي قوت هغه څنګه دی چې څنګه د قران او سنت نه ثابت دی په دې مېز کې دا یو خبره موږ لکه صفا کوم د ډېر خلکو بعضي کتابونه مونږ کله کله وګورو نه پاره کې عجیبه خبره پکې راشي د دې زمانه د خلکو کې دا ځینې خلکو کتابونه کتل ورېلې همت غواړي ما یو عالم ترمذی مې ولوله یو مرګ دی علی یو عالم مشهور عالم دی کوس می تاسو ته نوم وانهستنو ډېر ځکه په خپه شي ته نو هغه خلکو کې ډېر مشهور دی او فتوا کې ډېر مشهور دی نو ما ته چاوي د ترمذی شرح لیکل دا ما یې تراوی لګا چراوی لګل نو ما چې اوله صفه دا غو کته نو زما پر سره داسې در راوستو لکه یو 50 ټکی چې زما د سر له چابرغ راچولي نو هغه مې کېخو د پاره ورځ باندې ما دې دا خدای مال چې کوم عربي راځي او مال چې کوم حدیث راځي دا خدای ما هغه یې نو هغه کتاب لیکل او خلک دا تعریف کې مال یو عالم راولېږي چې دا وګوره دې کې علم نه یو عالم دا خبره لیکل ځان ته عالم وي هغه دا خبره لیکل دا او خبره په داسې انداز کې لیکل چې عام شریط ته دانو چې عام خلکو ته وایي چې کتابونه خبر سره ګوري کنه کتابونه خبر سره ګوري ویاره مام کتاب کتلې دا کتاب کتلې خو تاسو په دغه چې کوم کتاب د کتو دی کوم کتاب د کتو نه چانه تاسو ته چې کوم کتاب وګورم نو هغه په کتاب کې دا لیکل تاسو اندازه ولګوي چې دا سړی څومره گمراه کوي و یو طرف ته په آیت کې دا راغلي دي چې تحلیل او تحریم حرام او حلال او د الله تعالی کار دی الله تعالی لك واحل الله البيع وحرم الربا الله تعالی خرڅول غشتل حلال کړی دي او سود حرام کړی بیا بل آیت راولا چې دا د پیغمبر کار دی يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث حلال شذونه په خلکو باندې پاک شذونه په خلکو حلالي او حرام شذونه په خلکو باندې حرامي د پیغمبر کار دی وی ګور ورته یو طرف ته قران وی چې دا بیا الله پاک کوي او یا به پیغمبر کوي وی بل د امام ابو حنیفه رحمه الله د کتاب حواله باور کی د هدايه حواله باور کی چې ګور د اسلام کې شنه ده امام ابو حنیفه وی دا شی حرام ده امام مالک وی دا شی حرام ده امام ابو حنیفه وی دا شی حلال ده وی مسلمانانو ته شو ګوري وی الله او رسول وی چې حرام اول به الله او رسول کوي او دلته امام ابو حنیفه راغلی او د خدای دعوی کړو وی د پیغمبري دعوی کړو وګورئ یو شی ته حلال وی او بل شی ته حرام وی وی تاسو وګورئ وی د مسلمانان نه یو عام قاری چې وای ما سره دا کتاب شته وایي به خبره باندې که تاسو وایي دا لري چې 50 الزام ولګاو نه زبر راوړم ما کتاب وایي په خبره نو د عام قاری او عام مسلمان چې دې ته وګوري هغه هو پر سر ګور راشي چې د امام ابو حنیفه هو ژوند نه له ورغنو پر قبر رسول الله کې گزار دا وګورئ چې الله او رسول وی حرام ولا اول بزکوما او دې وی چې امام ابو حنیفه لګیا یو شی حرام کو بل شی حلال کو او امام مالک لګیا یو شی حرام او بل شی حلال دا هو واقعي دی د خدای دا وکړي او یا د پیغمبر دا وکړي او د دې مطلب یعنی دا ظالم په خپل پرې پوېږي د غلطه خبره کوم او خلک گمراه کوم خلک خطا کوم فاما الذين في قلوبهم زيغ دماغ کاذبي د مسلمانانو په مزګو کې کله خبره ورچول غواړي او په داسې انداز کې ورچي د مسلمانانو د بیلمنه او د دې د ناپوهه غلطه فایده ځکه کوم تاسو ته وایي دا موږ د درسونو دلته کې دا د چا په سر درځي دلته لګیا یو دا چندې لګي دا څومره خرچې بدلته کې یو دا مرګري لګیا دی یو دا هر سړی په خپل کور کې رو جماعت کوي او دا کې یو دا مرګري رامن دی او په سر درځي چې پکې داسې شو بجلی داسې شو پلان کې شه داسې شو دا دې لپاره کې د خلکو څخه دین څه شي کنه خلک د دین زده دې لپاره دا یو فریضه ده دا چې د خلکو په علم کې خبره نه نو د خلکو د بیلمنه او د ناپوهه به خلک هم دا څه پیدا دي حال دا چې په دې باندې دا ظالم په خپل هم پويږي
چې یو هغه حلال واله او حرام واله دی چې د الله تعالی په اختیار کې دی، یو هغه حرام واله او حلال واله دی چې د پیغمبر په اختیار کې دی. د دې دواړو په منځ کې هم فرق دی. زمونږ لپاره خو دواړه ضروري دي. زمونږ لپاره خو هغه حرام او حلال هم حرام او حلال دي چې الله تعالی حرام او حلال کړي، او زمونږ لپاره هغه حرام او حلال هم حرام او حلال دي چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دي. خو تاسو ته پته ده چې د الله اختیار په حرام او حلال اولو کې هغه امر دی چې کوم د پیغمبر دی، او یا د پیغمبر اختیار په حرام او حلال اولو کې هغه امر دی چې کوم د الله تعالی دی. وینا په دواړو باندې کې فرق دی. ولی د الله تعالی نه څوک ته پوښتنه نشي کولای چې دا دی ولې حرام کو دا دی ولې حلال، او الله تعالی د پیغمبر علیه السلام نه تاسو کې دا نن چې اولنې آیت کوم دی ارمدار یا ایها النبی اے پیغمبر لما تحرم ما احل الله لك، تو ولې حرام هغه شی چې الله تعالی لپاره حلال کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځان باندې شهد حرام کړی، یا حضرت ماریا رضی الله تعالی عنها یو وینځه هغه په ځان حرام کړی. الله تعالی او تعالی دی ولې وکړ. نو ما او ته د پیغمبر نه تاسو نشو کولای، او پته ولګیدا چې پیغمبر چې حرام اول او حلال اول کوي، نو ما او ته هغه د پاره څه دایره نه مقرر کړو، نه مقرر ولې شو، او الله پاک هغه د پاره یو دایره مقرر کړی چې د الله تعالی په مقرر کړه دایره کې به حرام اول او حلال اول کوي. ګوره پته ولګیدا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د پاره فرق نشته، ما د پاره چې پیغمبر وایي حرام نه زبم چې حرام. او حقیقت کې په قانون کې او په ضابطه کې دا فرق دی چې د الله تعالی د تحلیل او د تحریم د حرام اول او د حلال اول اختیار مطلق دی، بالکل بغیر د شقید او بغیر د شرط نه، بغیر د چا د اختیار، چا ور د اختیار ورکړی نه دی، الله تعالی په خپل دی مختار دی. او پیغمبر ته دا اختیار الله پاک ورکړی دی او الله تعالی ورته په حدود کې دنه ورکړی دی. دې کوم دا فرق دی. بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه علاوه صحابه کرام دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو کار کوي، تاسو ته پته ده حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دواړه په دې خبره متفق شو چې دا قران مجید جمع کول غواړي، جمع کول غواړي په یو مصحف کې را جمع کول غواړي. حضرت زید رضی الله تعالی عنہ زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ راوغه بخاری شریف روایت. حضرت زید رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې ته به داسې چلو کې چې قرآن مجید باندې مختلفو حافظانو تعالی یو کمیټي ولا جوړه او بیا دا غي یو طریقې کار او ته به قرآن مجید را جمع کړي. حضرت زید رضی الله تعالی عنہ دواړو ته وایي ګوره یو طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې اقتدوا بالذین من بعد ابي بکر و عمر، معنا پس ابو بکر او عمر پس زید رضی الله عنهما، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، زما د خلفای راشدین سنت بخپلوي، سم دي زما سنت خپلوي. او بل طرف ته حضرت زید رضی الله تعالی عنہ په دې بخاری کې روایت ده چې دې دواړو ته وایي کیف تفعلان شیئا لم يفعله رسول الله صلی الله علیه وسلم، تاسو دواړو داسې کار څنګه کوي چې پیغمبر علیه السلام نه کړی. حضرت زید د دین په مرتبه کې کم دی، د دې دواړو مرتبه ته معلومه ده، د دې مقام ورته معلوم دی. ابو بکر صدیق خلیفہ دی، حضرت عمر هم څوک دی، او د دې باوجود ورته حضرت زید وایي کیف تفعلان شیئا، څنګه راځي کار کوي. او هغه بیا په دلایل مطمئن کوي اخر دا چې د زړه کولاو شي او هغه کار بیا شروع کی چې کوم کار ورته دې دواړو ویلې. اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو عمل او د ابو بکر صدیق او د عمر فاروق را یو ځای د دواړو د عمل په منځ کې فرق شته که نشته. حضرت زید د پیغمبر نه تاسو کولای شئ چې دا کار څنګه کوي چې جماعت وایي چې د ماسپخین سلور رکعات دین ولې را باندې سلور رکعات وي، درې ولې نه دي، اشار دو دین پنځه ولې نه دي، درې ولې نه دي، د ماخام درې دین سلور ولې نه دي. دا تاسو د پیغمبر نه کولای شئ یا چا کړی دی د پیغمبر نه. نو پیغمبر په ځای پیغمبر علیه السلام ابو بکر او عمر ته اختیار ورکړی چې دې په سنت پسې ځي، خو د دې باوجود چې وایي د دې په سنت پسې ځي بیا هم ته خلک تپوس کوي. امام ابو حنیفه هم خلک تپوس کوي، خلک سره اختلاف هم کوي. نو چې چا دا سوال کړی هغه بدبخته په دې پوهېږي چې د الله او د الله د رسول حرام او حلالو، او د امام ابو حنیفه او د حضرت عمر فاروق او د عبد الله ابن مسعود او د عبد الله ابن عمر او د امام بخاری او د امام ابن تیمیه او د بل چا د حرام او حلال په منځ کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. هغه دا چې هغه حرام او حلال څوک نه مني نو مسلمان نه دی، چې د الله حرام او ته حرام نه وي او د الله حلال او ته حلال نه وي، چې د پیغمبر حرام او ته حرام نه وي او د پیغمبر حلال او فرض او ته فرض نه وي، نو مسلمان نشي کېدی.
چې د امام ابو حنیفه حرام او ته حرام نه وای هغه بیا مسلمان دی. امام ابو حنیفه وای او دا شی حرام دی، امام مالک وای نه دی حرام. یو د ماته د دلیل پیل کوي، بل ماته د دلیل پیل کوي. دا چا ویلي؟ دا امام ابو حنیفه ویلي دي چې ما کوم شي ته حرام وي او چا وته حلال وي نو کافر شو. کله امام ابو حنیفه یو متبع ویلي، امام ابو یوسف دا خبره کړې ده، امام محمد دا خبره کړې ده، امام زفر کړې ده. چا دا خبره کړې؟ هدايه والا دا خبره کړې، شامی والا دا خبره کړې ده. نو دا ورته ځان لګي. نو یو طرف ته ځان دروغ جوړ کا، بل طرف ته بیا د مسلمانانو په دماغ کې خبره په داسې انداز کې ورچوه چې هغه د ښکارا شي چې دا امامان نه دي. نعوذ بالله، دا نعوذ بالله چې د خدای دشمنان دي چې د پیغمبر او د خدای اختیارات ته رسو کوشش کړي. دا چې بدبخت خلک، دا چې بدبخت بیا دا هغه وي اجتهاد ته بغیر یاره دې نه بغیر اوس د سمره نه چې اجتهاد ته بغیر اجازه نشته. چې اجتهاد ته بغیر اجازه نشته دا نه مسلې چې کومه پیدا شوې دي دې بسټو نو ایمان ته پوس کوو کنه اخا نو ته یاره چې وس یو خبره نه خلیل راغله او خدانه به خلک را بیا وې ته تیزه خبرې کوي. نو تا نه هو ته استنجا د مسلې ته پوس کوم والله کټولې مسلې ته معلومي او ته مال لګې ما ته د اجتهاد ټولې مسلې بیان. امام ابو حنیفه په ځای باندې اجتهاد، امام ابو حنیفه نه به تاسو نه کوم او تا نه تاسو کوم ته دونه شي دا ما ته پته د جستایله مو ته د دې د معنی د خپل علم امراته پته د مونږ له داوی نه کوو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وی العالم يعرف الجاهل، ولا علماء ندي ودي دا جاهلان څه پیژني ولانه كان قبل جاهل، ودا كان عالم بخپلم د مور نه پیدا خنو عالم خدا هم مخکې دیم جاهل وکنه د باندې د جهالت او د ناپوهه یو وخت تیر شوی دی. نو دا جاهلان څه پیژني. هو الجاهل لا يعرف العالم، او دا جاهلان عالمان نه پیژني. ولې؟ ځکه چې دی وسم جاهل دی او لانه لم يكن قبل عالم او مخکنا عالم نو چې مخکنا عالم نو وسم عالم دی نو به عالم سره پیژني، عالم به عالم پیژني. نو بهر حال دا زمینه باندې بحث پدې کې وکړو چې اجتهاد باندې چې کوم شی حرام شي دا غیر د حرام والی معنا هغه نه ده او دا غیر تناسب او دا غیر قوت هغه څه د حرمت نه دی. څو قوت چې په هغه حرامو کې چې پیغمبر علیه السلام ورته حرام ویلي. ځکه چې بل مجتهد او بل عالم پای کې اختلاف کوي. د دلایل د اختلاف په وجه باندې یو ورته حرام او بل ورته حلال وي. دا تماوي دا په معروف او په منکر کې ناراضي، دا په حق او په باطل کې ناراضي. د دې لپاره به زور نه استعماله، د دې لپاره به زیات دلایل وي. نو د چا چې دا دلایل خو هغه به دا خبره ومني او د چا چې دا بل دلیل خو هغه به دا خبره ومني. خو د دې معنا به دا نه وي چې دا جوړ دین اعوذ بالله من ذلک د پیغمبر او د خدای اختیارات واخلي. دا هغه زمینه باندې بحثونه په دې کې چې هغه یو خبره لګړې زیات اهمه ده د اسلام په بین الاقوامي اصولو کې. دا خبره لږونه یو منځ دوه تذکرہ کوم. هغه دا ده چې په اسلام کې او په اسلامي حکومت کې دا تصور نشته چې انفرادي چې انساني حقوق او هغه د آزادۍ حقوق د معطل شي. څه چې ایمرجنسي وي چې راځي جنگي حالات را پیدا شو او تمام حقوق چې دي شهري حقوق هغه معطل. دا تصور د اسلام په فکر کې او د اسلامي ریاست کې د سره اډوشتنه جنگ چې داسې جنگ چې د مسلمان هر کور خدای دې نه کې چې د جنگ میدان او هر کله د جنگ میدان او بیا هم شهري حقوق نه معطل کیږي، بیا هم عدالتونه نه معطل. د عدالت معطل کول او د شهري حقوق معطل کول یا چرته کې په یو خفیه باندې ځای کې بچا مقدمه چلول دا قسمه سجونه یا چاله د صفایه مقدمه ورکول. په اسلام کې د خبره تصور نشته چې زبردست جنگي حالتي چې بالکل ایمرجنسي په پای کې به عدالت معطل نه، چې بالکل ایمرجنسي پای کې به شهري حقوق معطل نه، چې بالکل داسې خطرناک جنگي صورتحالي پای کې به یو سړي ته باقاعده د صفایه موقع ورکول کېږي او څونه حدا پورې چې د صفایه د موقع د ورکولو موقع په عام حالاتو کې هم دغه څه په جنگي حالاتو کې موقع ورکول کېږي. دا څه معنی چې د جنگي حالات نه وسره دا پیدا دي چې نه بد حالات داسې دي چې معمولی هم د 50 شک راځي نو بس شکته واه او جلته دم نه کوي د کفر فتوا په لګوي دا څه مسجدونه بنوي. لکه مثلا د آیاتونو کې تعالی وي
پدې کې یو صحابي دی حضرت حاتب رضی الله تعالی عنہ عین له جنگ دور دی بالکل جنگي تیاری روانه ده په مکه معظمه باندې نبی رسول الله حمله کوي او حضرت حاتب رضی الله تعالی عنہ التخرج خط لیکل دی په غلط فهمه کې لیکل دی چې د زما بچی دی او شو کې نشته دی جزو ته خط ولیکم نو هغه قریشیان به زما د بچو خیال ساتي کار په غلط کړو او سزا ور نبی له سلام ورنه او چې هغه خط ونیول شو الله تعالی په وحی باندې نبی له صلوات والسلام ته وی چې دا ته وخزله او خزله د 10 روپے مور کړی او ختم مور کړی او هغه روزه خاص کې مدینی طرف ته مکه طرف ته روانه حضرت علی او حضرت زبیر او حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ په شورو لګوي خط راوړل هغه دې خط راوړل حضرت حاتب راوغختو ته دا خط ستاده وی او تالی کې لوي او هغه چې جنگ ته تیارې وخت په نن سبا کې خلک ورزي په مدینه او مکه معظمه باندې حمله ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام توحید خدای پیغمبر دعني اضرب عنق هذا المنافق انه قد خان الله ورسوله والمؤمنون خدای پیغمبر ته پوښتنه له سلکه بس ما ته را پرې د شرط یو ځکه چې د الله او رسول مسلمانانو سره دوکه کړ نبی علیہ السلام ته نه وی ما تدري يا عمر ته څه د لعل الله اطلع على اهل بدر افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم دا خو د بدر غازی دی او د بدر د غازیانو په غړې دا الله تعالی دې ته داسې ګناه د دین نه کوي چې هغه د دې مرګ سبب چې بالکل دی په داسې غدار شي او یا داسې نعوذ بالله داسې مرتد شي او یا داسې شي چې هغه داسې چې تصور کړي نه خاري غلط کړی خو د دې باوجود موږ دې ته ګورو چې د سابقه روایت او د پیغمبر سره او د اسلام سره د اخلاص هغه مقام چې دی هغه څه دی بیا تاسو ته وګورئ نبی اسلام ولې دا کار په دې وجه مې وکړو د الله او رسول سره د دښمنی نه ده اسلام مې په زړه کې مینه ده په دې غزا کې به په خپل مشرکیږم د الله په فتح مې ایمان ده کوم وی چې د مکه والو سره لږ احسان وکم نو لږ به زما د بچو خیال وشي نو الله تعالی دا سورۃ راولېږي سورۃ تحریم لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء تلقون الیهم بالموده دا تاسو کوي چې زما دشمنم دی او تاسو دشمنم دی او تاسو دوستي پیغامونه لګي دا کار مته سخت ملامتیا یې ویله او دا غي باوجود سزا یې ولا ورنکړه دا د دنیا نور حالات وي به جلګه جاسوس دی او بستر ته وه څنګه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وي نبی رسول الله نه د سابقه ته بمنګو د سابق روایت دا شنه دي دا عذر بالکل معقول ہے کار غلط کړی دی دا عذر معقول دا د اسلام د دشمنی په بنیاد دا کار نه دی لہذا دا خبر به ذهن کې کېنه ہے چې په اسلامي حکومت کې په هیڅ حالت کې دا نشي کېدی چې یا بنیادی حقوق معطل شي او یا شریعت د صفای مقرر ورکړل کېږي په عدالت کې او یا عدالتونه معطل شي او څنګه چې فوجي عدالتونه رااله اوس به سبب مون فیصله په خپل کوو او هغه زمانه لاړه دا قسم سيزونه اسلام د خبرې اجازه نه ورکوي ها لکه څنګه چې په مصر کېږي او یا کله کله زموږ شته په دې وطن کې کومه تماشه جوړي د دې تماشو اجازه اسلام نه ورکوي دینه بعد د آیاتونو ته سوچ کړئ د آیاتونو ترجمه کوو او بیا بل موضوع شروع کوو بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی ای پیغمبر لما تحرم ما حل الله لك ولې ته پزان باندې باندې هغه چې الله تعالی تعالی لپاره حلال کړی دي وګوره موږ د پیغمبر نه تاسو نشو کولای په الله تعالی ته تاسو کوي تبتغي مرضات ازواجك ولې تغواله رضا د خپل بیبيانو په دې کې د بیبيانو تم تنبیه ده چې تاسو پیغمبر خامخا په داسې کار مجبور وئ چې هغه تاسو د خوشالولو لپاره داسې کار وکړي چې حرام حلال شی په ځان باندې بند کړي نو تاسو دا مقام نه دی تاسو خپل مقام پیژنئ والله غفور رحیم والله تعالی بخون کې مهربان دی نو دې آیت نه دا ثابت شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نم الله تعالی تاسو کوي ځکه چې اصل بادشاہ خو الله تعالی ما او تاسو تاسو نشو یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء دا هغه واقعه حضرت حاتب خط لیکل رضی الله عنه اے مومنانو منی شه زما دشمن او خپل دشمن دوستان پته ولګی چې د الله دشمن شته کنه پته ولګی چې د مسلمانانو دشمنان هم شته کنه مردان کې مال سبق وی او هغه خبره ده یو ملګری ډیر مجبور کوم چې خلک راجم شو اجتماع ما ته وی راځي چې سوال ما یاره ما ته پته ده چې دا خلک کوم خبرې کوي هغه ما سم اوریدلی او ډیر مجبور کړم نو لا
چې ورلم خدا پندال ته ورنو تو سره عملګری لازم په لاس کې لاس نیولې نه سړی تقریر کوي ما ته وخت کې د سړی سوي او ډېر ډېر مشر سړی او ډېر ډېر ملمو دا نو هغه فورا خبرو هغه وخت کې دا وی ګوره ټول دنیا ته زمونږ دا اعلان دی چې زمونږ څوک دشمن نشته زمونږ د ټول انسانانو لپاره د دوستۍ پیغام دی هغه ته مهرباني وکړه په دې شي کې شریک نه مده خدای الله عالم بس ما تقریر وره وی ولې نه بس ما ته پته ولګید زما قرآن وی لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء الله وی زما دشمنان دي او تاسو دشمنان دي دوست ما جوړو نو الله ما ته دا وی زما ټول انسانانو سره دوستی ده ټول انسانانو سره دوستی ده خو بیا بر د فرعون سره دوستی بیا بر د ابو لهب سره دوستی بیا بر د ابو جهل سره دوستی بیا بر د عقبه او د نضر ابن حارث سره دوستی بیا بر د ابو لهب سره دوستی دا ابو لهب سره دوستی ده ته بیا په تبت یلا ابي لهب خو پتا ډېر بد لګي کان ځکه د دوست باندې سره خپل دوست خیری کوي نو دا به سړي خلګي استاد دوست یو ځو ته خپل د تباکی دا پتا خلګي نو بیا په تا باندې دام بدل لګي کان چې پتا د قران دا خبره بدل لګي نو مې بس خو یو ټکی نه پتا لګوم د نر بچی جړه په ځانګو کې معلومي ما ته پتا ولګي ما زه په نور نه مو ته جاوره نو اور تاسو په خبره ورسېږئ لا تتخذوا عدوي وعدوكم الله زما دشمن دی نو په څنګه دوست کې افستان دشمن دی او بیا څنګه دشمنی کوي وقد كفروا بما جاءكم من الحق او اغي چې تاسو کوم حق راغلی هغه نه مني او یوازې دا نه چې حق نه مني ويخرجون الرسول واياكم پیغمبر علیه السلام او ته کړي راځته ولی او تاسو ګناه شو چې ان تؤمنوا بالله ربكم ځکه تاسو په الله باندې ایمان دې تاسو رب دې نو تاسو د ایمان په وجه دښمنی ده چې تاسو د ایمان په وجه دښمنی کوي او ته زما په ټولو لپاره د مینې پیغام دی نو دا کوم قسمه عقیده ده دا اوس بل مذهب جوړ شو زما په خیال دا اوس نه دین دی چې په هغه کې دا تاسو سره دوستي بیا ما دا خبره په ترجمه کې وکړه یو ځل نو هغه کې چې په دیوال لیکلو چې ہمارے 3 اصول نو یو په هغه کې انسان دوستی نو ما ته چې انسان دوستی پکې د کوم ځای نه رااله انسان کو فرعون هم دی انسان کو ابو لهب هم دی نو سره به دوستی کې نو بیا را پسې چا چټ راولې په دې مدرې مو سوچ به کړو وینا ودا خو سره انسانان نه دي قران خدا وایي چې انهم الا كالانعام بل هم اضل دا خو زناورونه په سیمه راځي نو ما ته وایي چې خانو د فرعون چې د زناورونه ورخه دي نو زناور میخه به دوزخ لږه لکه چې پېنه کې یا لکه چې میخه پېنه کې نه به دوزخ لږي او چې غوي ونه کې نه به دوزخ لږي تاسو می ته په وینا کو باندې ځینې فرعون تخبئنهم الا كالانعام بل هم اضل دا ورزناورنا ورقه دا خو انسان نه دي نو فرعون الله تعالی وایي چې النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا دوزخ لږي تل دی ولا اپا مخه دا اور ورته مخامخ کیږي نو بیا حیران شم بیا سم د پس بیا ډېر څه سوچ کړم وای نه زموږ د انسان نه مطلب مسلمان دی نو مې د مسلمان دلته کې دی ولې په دې چې انسان کې استعمال ہے په دې کې څه چلله چې انسان دوستی په دیوال لیکي مسلمان دوستی ورنه لیکي د مسلمان ته کې سره دیورانه ولې نو بیا د اوسه پورې لا جواب نه لري تاسو نو خبره ورسېده کنه دا منطق دی تی به ضربت به تی ضربت اذا جاء او استاد شاګرد ته وایي بچیا تی به ضربت به تی ضربت اذا جاء اما شو مطلب استاد دا خو سمع نه خوري زه ته وایم چې وایي تی به ضربت به تی ضربت اذا جاء هغه استاد دا چې نه جوړیږي نه خو نه کوي برابر نه خوري وی ګوره دا منطق دی خو جزره تصویر بس مقام دا منطق دی کدا قران کدا شوی خیر دی بیا به منو کدا څه منطق ومتکی او قران نه قران کې فائدہ کوي ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی کتا سراوتی زما لاره کې جهاد د پاره او ابتدا امرضاتی او زما د رضا د پاره الله کار باندې کوي او تسرون الیهم بالمودة تاسو دې ته پټ پټ دوستۍ پیغامونه لګي او انا عالم بما اخفيتم وما اعلنتم وما تقطع دې تاسو څخه کوي او سپټاوي ومن سپټاوي او څخه کوي ومن يفعل منكم او چې دا کار بیا تاسو کو فقد ضل سواء السبيل نه خطا کمن د سملاري الله وي ما ته په دا بل ځا ته پته نه دا نبی له سلام په وحرال خط خپټ تل دا وحرال دا پیغمبر د پیغمبره غو دلیل دی چا ته پته و چې خزي خط ویو
بیا الله تعالی دې ته وایي چې ګوره داسې مسله ده چې دوه قسم خلک دي په دې کافرو کې دوه قسم خلک دي. یو هغه چې تاسو سره بغیرات جنگيږي، یو هغه چې تاسو سره نه جنگي، چې تاسو سره جنگيږي دارالحرب والا، نو دا غي سره تعلق بالکل نه دي ساتره او دشمن لستا کته سره دوستین کې هغه سره نه کوي. ها پر کافرانو کې بعضی دا شته چې هغه تاسو سره جنگ نه کوي، چې جنگ نه کوي نو هغه سره که سره کته دوستی کې هغه له شلېږي دا هغه سره تعلق ساتي او دا چې تعلق هم نه څنګه د مؤمن سره پکاري. خو بیا هم بهر حال چې هغه تاسو د دین په وجه باندې څه ضرر نه رسولې او ځان له کافر دی او بس تاسو د ایمان په وجه باندې څه تکلیف نه رسي، نو دا هغه سره که تعلق ساتي نو دا هغه تعلق امر دا غي نقصان نه دی، څنګه نقصان چې دا هغه تعلق دی چې تاسو د دشمنی په تو سره دوستی کې. دا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، انما كي الله تعالی تاسو دا غشاو تعلقنا چې تاسو سره جنگ نه کړی د دین د اختلاف په وجه، ولم يخرجوكم من دياركم او نه استلی تاسو د خپل کورونه د سلام نه منې کوي ان تبروهم چې تاسو سره شو کې وتقسطوا اليهم او غي سره انصاف خبر او معامله وکړي. ان الله يحب المقسطين، بشک الله تعالی وخي انصاف کوونکی. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، بشک ما کوي الله تعالی تاسو دا کسانو د دوستانه چې تاسو سره جنگ کوي د دین د اختلاف په وجه، واخرجوكم من دياركم وتاسو راځي تاسو د کورونه، وظاهروا على اخراجكم او دیو بل مدد کې تاسو پرایستو باندې د سنم منی کوي. ام تولهم چې تاسو سره دوستي وکي او مې تولهم چا چې سره دوستي وکړه فاولئک هم الظالمون، دا کسان دي ظالمان دي. نو دا په دې وجه دا آیاتونو کې سزا پیدا نه ورکړي. په دې آیاتونو کې دا خبره ذکر راوړه چې سبا لبل سره دا نه وایي چې نه مړه دا خدونه خبره نه ده. حضرت حاتم هم کافرو ته خطي کړو نو کما او ته جاسوسي وکړو نو څه چلو جاسوس سره بیا څه کې دا بیا د فقه مسلې بیا ګوره. د غیر مسلم ملکونو جاسوس شي دا واجب القتل دی، د مسلمانانو جاسوس شي نو بیا دا هغه مبارک بګوري د جاسوسي کړی دا نو د جاسوسي دا انداز او د ګناه او د غلطۍ دا مقدار او معیار څومره دی او د مخکې د وفادارۍ معیار څومره، نو دا بیا د اسلام عدالت تسپارل شوی دا. ګره یو سړی وفاداری د مخکې نه مشکوک و نو دا بالکل بیا واجب القتل دی، بیا دې ملکی. او ګره سړی وفاداری د مخکې نه مشکوک نه و خدا ته یو غلطی شوی و نو دا ما د یو مخلص سړی د غلطۍ او د یو دشمن د دشمنۍ په منځ کې به فرق کې نو هغه بیا د اسلامي عدالت کار دی چې چاله سزا یو شانتي ورکړي او چاله بل شانتي. دا بل آیا دا د مسلمانانو او د غیر مسلمانو په منځ کې فرق. یو سړی له داغه نه په خطای مرګ شو نو دا کوم سړی چې مړ کړه دا د مسلمان د اسلامي حکومت د مسلمانانو د حکومت فرض او د غیر مسلم حکومت فرض. بیا چې د غیر مسلم حکومت فرض د مسلمانانو دغه په منځ کې معاهده وکړه نو ګور دا آیت مې د لپاره دلته نقل کړي چې تاسو دا پته ولګي چې قران مجید بین الاقوامي اصول بیانې پر وړو خبرو کې بیان لکه قتل خطا، په قتل خطا کې دیت دی، په خطا سره مرشد او دا سره چې مرشد نو دا آیا دا د مسلمانانو فرض دی نو بیا د ځم میاشتې روزي نشي کفاره او دیت لمر کې خو کدا دا هغه چې فرض دي چې هغه د مسلمانانو نه بهر د بل ملک فرض دی، غیر مسلم حکومت ته دا غیر فرض دی. نو هغه غیر مسلم حکومت چې هغه بیا څنګه حکومت دی؟ د مسلمانانو د حکومت او د هغې په منځ کې څه معاهدې شته که نشته، دشمني شته که نشته؟ نو که هغه د داسې ملک فرد چې هغې سره د مسلمانانو دشمني ده نو با صرف کفاره به ورکړي او دیت نشته. ځکه دا دیت چې ته پیسې هلته ولېږې نو دې معنا دا ده چې دا هغې اکانومي ته مضبوطه کړه. اکانومي خو په دې مضبوطېږي او چې اکانومي مضبوطېږي هغه د مسلمانانو خلاف په کار راولي نو د دیت مال ته نه وړي. اگر چې دا مسلمان او که چېرته د هغې ملک سره ستاسو معاهدې وي او د جنګ د نه کولو معاهده وه نو بیا که د هغې اکانومي مضبوطېږي خو هغه ستا خلاف نه استعمالېږي. نه استعمالېږي نو چې خدای پیدا کړی دی او کافر دی الله وله ډوډۍ ورکوي نو ستا پکې څه کار دی؟ نو خیر دی بیا وله دیت ورولېږه. نو ګوره دا دوه فرقونه ولیکئ چې که د معاهده ورسره وه نو دیت ورولېږه، که معاهده ورسره نه وه نو دیت مه ورولېږه. نو دا بین الاقوامي اصول دي. دې نه علاوه نور اصول شته. زنانه چې راشي نو څنګه چل به ښځه هلته نه راغله او مهر پاتې شو، د دې ځای نه ښځه لاړه او مهر یې له ځان سره یوړو
دا بیا ډېر تفصیلي مسلې دي خو ما به صرف دا یو آیاتونه دلته نقل کړي کني دا خو د بین الاقوامي اصول ډېر تفصیلي فقهي ډېر مسائل دي وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا مناسب ندي یو مسلمان بل مسلمان مړ کې خو په خطا یې مړ کنه خیر دی یعنی دا خطای قصدا نه خطا شو دز می په یو سړی باندې نه کاو بلکې په ما په ځنګل کې ما وی چې دا وسه ده اگر دا څه ولګي دا سړی او غایي کوله ما سوي دا ما په وسه داس کو ما خو دا وسه یا ما په وسه داس کو او هغه وسه وو چې په کوم وخت ما په ماشه باندې بوته راټینګ ولا په هغه وخت یو سړی دی ګولې د مخې را مان لا کړل دا سړی ولګي نو دې څه وي دا قتل خطا په دې کې دیت ومن قتل مؤمنا خطا ان چې مسلمان مړ په خطا تحرير رقبه مؤمنه بیا په لازم دي چې یو غلام آزاد چې مؤمن ودیت مسلمه الى اهله او دیت اسپار لشي دا غوغه وارثان ته الا ان يصدقوا مگر کاږي په خیرات کې خیر دې معاف کی ان کان من قوم عدو لكم کدا سړی دا سړی دا وجلې شوی دا قوم نو تاسو دشمن نه او هو مؤمن خدای په خپل مؤمنو نو تحرير رقبه مؤمنه نو بیا پسې آزاد ول دی یو مسلمان غلام بس ځکه چې دشمن نه نو التبدیت نه لګي وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وكذا مقتول وجل شوی دا قوم نو تاسو دا په منځ کې معاهده ده دشمن قوم دی غتا سره معاهده ده نو بیا فدیت مسلمه الى اهله بیا بدیت سپار لیکې دې شیا دا هغه باشندگان التبدیت ولېږي بیا هغه دیت بسوي نو یا 1000 دینار دي او یا 12000 درهم دي حضرت عمر رضی الله عنه په دې فیصله کړی او یا سلو خان دی بیا تفصيلات په څه کتابونو کې ګور فمن لم يجد کچا دا غلام نموند فصيام شهرين متتابعين بیا د دمور میاشت روزي پر لپسیونی سی توبه من الله رضا الله تعالی طرف نه توبه قبل ذلی رحمت توجه وكان الله عليما حكيما دی الله تعالی عالم او حکمت والا بل یو مسله چې د مسلمان او د مسلمان د حکومت د شهري د دې دوه حیثیت دي یو ته مسلمان او د بل مسلمان دي نو تاسو د دوه په منځ کې یو اخوت دي لکه موږ د وطن یو باشندگان یو په دې منځ کې یو اخوت اسلامي نه او شهري حقوق هم د یو بل برابر دي یو سره مسلمان دی او د مسلمان وطن شهري نه دی د بل غیر مسلم وطن شهري دی نو د هغه او د دې مسلمان شهري په منځ کې فرق شته لکه بیګا تاسو ته ما اشاره وکړه یو فرق دار چې د یو بل نه میراث نشي وړي دویم فرق دار چې هغه دلته اسلامي ملک کې د مسلمانانو په وطن کې څو عہده او منصب هغه نشي حاصلولای نو د دې نه علاوه نورم ډېر فرقونه دي ته وایي شهري حقوق دې ته اسلام ولایت ورته ولایت ته د شهري حقوق وایا خو د شهري حقوق نه د ولایت تعلق او د ولایت د اصطلاح لګون ډېر زیاته وسیه او د دې بیا ته تفصيلات ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم ما كسان ایمان درو هجرت او جهاد او خپل مالونو او خپل ځانونو فی سبیل الله اذا الله رضا لپاره والذین آمنوا ونصروا وكسان چې مدد وکړو د مؤمنانو زه ولور کوم مدد وکړو لایک بعضهم اولیاء او بعض انداد دوستان د بعضو دي زه په دوستان د بعضو دي والذین آمنوا وكسان چې ایمان وروړو ولم یهاجروا خود مسلمانانو ملک او اسلامي حکومت ته هجرت نه کړو په غیر مسلم توسیږي مالکم من ولایتهم من شیء نشته مسلمانانو تاسو د پاره دا غد دوستۍ نه څه مطلب دا دی دا غد دوستی او هغه ته شهري حقوق د خپل وطن ورکول پتا سو لازم نه دي هغه چې لازم دي چې د اسلامي حکومت تراش حتى يهاجروا سو پورې د هجرت نه کړه ول تراغله نه و ان استنصروكم وکاغي تاسو نه مدد وغوښتو په دین د دین په معاملې کې نه علیکم النصر بیا به مدد کوي اگر ته وی چې موږ سره په برما مسلمانان دی موږ سره ظلم کیږي نو ته به د ظلم جواب کې به التبداغي مدد لږي الا دا چې داغه په کوم ملک وسیږي او داغه سره شته معاهده او دغه مدد دغه معاهده خلافي نه بیا به معاهده نه مانځي اخلاقی امداد وکا आवाज داغه په حق اوچت کا خدا شي مدد به بیا داغه نه کې چې هغه مدد د دې معاهده خلافي الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق مگر دا خلق خلاف په مدد نه کې چې تاسو دای په منځ کې معاهده والله بما تعملون بصير الله تعالی تاسو عمل خبردار دی نه پته ولګي د اسلامي حکومت او د غیر اسلامي حکومت په منځ کې د معاهده تفصیل دی باندې
دا خو د پرونی درس خبره نننی درس کې چې کوم بنیادی اصول دین او هغه د اسلام معاشي تعلیمات دا بنن اجمالا وایي دې کې تفصیل نشي کېږي اگر دا ډېر اهمه موضوع معیشت ستوي ژوند تیرول قرآن ورته قیام ویل دی مال هغه مالونه چې په غیر خلکو ژوند تیری دوه قسمه نقطه نظر دي په دنیا یو نقطه نظر دا دی چې مال دومره اهم شی دی چې بس دا د اصل مال په عربی ژبه کې وایي النقود تحل العقود وایي دا پیسې نه دي نقود نقد دي وایي دا څه کوي تحل العقود وایي دا ډېرې مضبوطې ګوټې پرانیزي ډېر غټ کارونه کوي نو ډېر خلک بیا دې ته وایي هغه د مقامات والا چې چا په دې مدرسو کې سبق ویلې په عربی ژبه کې مقامات یو کتاب وایي په خبره په دې دلته په مدرسو کې ویلې کېږي استاد پاکستان په یو یونیورسيټي کې نه ویلې کېږي او ما ته پته ده د جرمني په یونیورسيټو کې باقاعده په نصاب کې شامل دي وایي په خبره باندې او خلک وایي چې دا ډرامې نه دي ډرامې وایي د دې موجودین دا اوسنی خلک شکسپیر او دا پاوشا خلک وایي د شکسپیر نه کم از کم 300 سال مخکې وایي په خبره د شکسپیر 300 کال وشو خدا هغه نه د 300 سال نه زیات مخکې دا حریری چې کوم دی دا تیر شوی دی او د چې کوم دا 50 کوم ډرامې د جوړ کړي دا په عربي ادب کې د زمون سره دا مقامات حریری په نوم باندې دا پای کې شامل دي او دا تقریبا ما یو نو سره دی په خبري یونیورسيټي کې چې کله ما ام فل کو زمون په نصاب کې یو شی شامل نو پای کې چې ما وکړل ما سره یو مشغل ته ما وکړل چې پای کې په جرمني ژبه کې پای باندې حاشیه و بیا ما معلومات ته دا خپل ته په یونیورسيټي کې واقعده په نصاب کې شامل دي وایي په خبره باندې دا چاته د خپل مدرسې د نصابونو سي د سي ایکسپایر هم د ښکاری ایکسپایر هغه کې دا نظام په خپل ایکسپایر دی چې په دې باندې مې د شروع وکړ ستاسو نظام څنګه دی نو بهر حال د خیر په دې به باس نه کوو دا بیا وروسته بلې موقع ده چې تقریبا خپه نه شي رانه وایي په خبره نو بهر حال پاره کې هغه یو ډرامه کې یو خبره کړې چې یو سړي بیا په پیسو په ډېر زیاته خبره کوله نو پاره کې یو جمله ویله ویو لو لقد قال قلت جلت قدرته کله خدای نه یې دې ما به وې چې زبردست د قدرت مالک دي دا پیسې د قدرت مالک خدای دی کنه وې دې یې دې چې ایمان مې نه خرابېږي ما به وې چې پیسو کې ګور ډېر غټ قدرت نو ځینې یو تصور دا یو بل تصور دی زموږ په بر صغیر کې دا تصور دی هغه دا د دنیا له بالکل لا توقع نه دنیا او زم د دې تصور نه ډېر زیات متاثر وم زما تربيت چې چا کړ نو هغه په دماغ کې دا تصور ځلې مرګرو ته کله کله غب لګوم چې ما ته د دنیا دا سره روانه ولا بالکل په سیلابونو په شریعه او ما ولا دا لته ورکړې دي چې وس هغه نه دومره خپه شوی دا چې وس زه ته ویم چې هغه غلطی را نشوي دا ته بیا دې په لګا راشه وس نه راځي دومره مې خپه کړی دا دومره مې ولا لته ورکړي چې هغه بالکل مکمل را نه خپه ده دا ځکه دا د تربيت وجه چې موږ ته په دماغ کې دا خو دی چې دنیا په بالکل سپک شي بیا رسته چې دا ټول دا تودې سړی رالی بیا دې لري ته راشه پرې دا په خپل د استادانو دا خبره پرې او دا قران او سنت په خپل وګوره چې بیا دې په خپل وګورئ نو زه حیران شوم چې واقعي دا خو زموږ د تربيت کوي دا شی خدا څخه دا دنیا چې سپکه ده او په حدیث کې موږ ته هغه خبره زین کې راغلی و نبی رسول الله فرمایي چې دا دنیا چې لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربة ماء د دنیا د الله تعالی په نسبانه د ماشي د وزر عمر قدر لري الله تعالی به د کافر له ګوټو بنوي ورکړي ما دا وسپکه په تل اخلاص دا سپک شي هغه حدیث مطلب دا نو دا حدیث مطلب دا چې دا د آخرت په مقابله کې سپکه ده چې د آخرت او د دنیا مقابله وکړي نو بیا د دنیا د آخرت په مقابله کې سپکه ده ورنه قران ورته ویلي چې جعل الله لكم قياما دا خو د ژوند ذریعہ ده یعنی دا د ژوند مقصد مگر دا مقصد حیات نه ده دا وسیله حیات ده دا مقصد زندگی نه ده دا وسیله زندگی ده د ژوند د تیرولو ذریعہ خو ده خو د ژوند د تیرولو مقصد نه ده که په دې خبره مونږ چا پوي کړی وای نه مونږ په اعتدال باندې بیا نو یو طرف ته خلک دا وایي چې نه بالکل لته ولا ورته وایي په خبره او د دې په بالکل هیڅ حیثیت نشته قرآن چې ده او سنت چې نه د دې حیثیت د آخرت په مقابله کې نشته فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى چې د حد نه زیات شي
او د آخرت په مقابله کې دنیا غوړه کې او دنیا ته د درهم او د دینار بنده جوړ شي حرام او حلال نه ګوري جایز او ناجایز نه ګوري مرګونه پکې دشمنه پکې خلق تتخیجه سترګې ولا پټې پسترګو ولا چتی کې نه خو بد دولت حاصله نو دا بیا حرام کاری دا بیا ګناه دا بیا ظلم دی او نبی له سلام ورته خیری کړی دي چې تعیش عبد الدینار و عبد الدرهم د روپے او د اشرفه او د نوٹ او د ډالر او د پون بندر تباشي ان اوتی رضیا که پیسې ولا ورکې نو بیا خوشاله او ان لم يعط سخطا او بدل نه ورکې ټول دنیا له ورکې بیا خفره او تعیش وانتو کسا د تباشي او نشکور دي شي و اذا شيك فلم تکشا او کده د پخپکه ازغه لال خدای دې غازغه منبش دا خیره هغه چا ته کړی دي چې عبد الخمیسه چې د کمبل بندر او د روپو د پیسو بندر د کمبل بندر پیژنې نو دا به هر حال دا پکې بنیادی خبره بندې ما جوړېږي نو حاصل اول په جایزه طریقه دا انبیاء او صحابه کرام کړل حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ فعشروا مبشروا کې شامل دي او دون مال ورسره دون مال چې دا غي امتحان حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نږدې رشتہ دار د ترور زوی دی څومره مال ورسره حضرت عثمان سره څومره مال دی چې تبوک په غزا کې پیسې ورکړي عبد الرحمن ابن عوف کو د سرو د سپینو بوجه را په شا کړي او داسې ټټ تلان در روان او حضرت عثمان رضی الله عنه د جيش العسره د تمام اتنه سوا اسنو او خان تنظیم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشاله شوه یغفر الله لك یا عثمان ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت عثمان چې مخکې سکړي او ګرستو سکه پټ نکړي کې ښکارا کړي دا تعالی پر الله تعالی سماف کړي دا مال ذکر حلال مال نعم المال الصالح للرجل الصالح دیو مسلمان او نیک سړي لپاره حلال مال د الله تعالی لوی نعمت دی علامہ اقبال وی مال را اگر بحر بی باشی حمول نعم مال صالح گوید رسول مال د دین مطابق ګټه ولګي نه خو بیا ستاره لپاره لوی نعمت دی اندری حکمت نداری گر نظر تو غلام او خواجه تو سی مزر او کدا حکمت د پیش نظر نه نو ته بیا د پیسو باندې بیا ته بیا د پیسو غلام پیسو ځان د څوکیدار نیولې دا څنګه نه دونه مال دی بلکې پیسو له پکار د شهغه دا وای چې دا کاکا د ما نو کار دی دا د ما مزدور دی دا ما نه مزدور نیولې دا ما نه تعویږي را تعویږي دا بنیادی خبره نه اسلام کې اولنې خبره خدا مولانا اشرف علي تھانوی رحمه الله ډېر خوږی خبرې کوي دا ډېر خوږ انسان دی چې خوش قسمت خلک به وجودات علما دا غیب او مجلس کې به خلک کې ناشته نه مولانا اشرف علي تھانوی سے ور پیرم دی معلم هم دی عالم هم دی ها خو هغه پیرانو دا فضل اون د خلکو په شانتي خو یې نه دی خو یې نه مزدار یو ځل چا ورته وی یاره چې د دنیا له لته ورکول غواړي هغه ورته وی دا لته چې سړی ورکی په دې لته کې دونه طاقت هم دی چې سړی ورکی سړی ډوډۍ نه خوري لته وسره ورکی وې دې لته ورکول د پاره په دې لته کې طاقت پکار دی مطلب دا چې پوهه وي دا څه خبرې کې دنیا له لته ورکا دنیا له لته ورکې نه بیا به بل تخلواز نه ولي ځکه قران په یاد په خرچه کې اعتدال خبره کوي ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط دا څنګه کوي چې یا ځان سره بالکل په جيب کې لړمې چې کوته نه وروي او یا دا چې بس سره سره ټول خرج کړي دغه بیا په مخام د بل چا نه غواړي وایي چې خدای پاک نه ما خو سره خو شو ما ټول ورکړو تاسو ما ډوډۍ راکې نه بیا به خدای نه ګیلې دا کار باندې کوي ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا کار کړی خو هغه خدای نه ګیلې نه کول کني هغه باندې بیا نبی له صلوات والسلام ورته ویل چې دا دیولې وایي په خبر ابو صدیق مر سره او نبی له سلام په خو کې واچو ابو بکر صدیق رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام اعتراض نه کړ چې الله تعالی خو چې ټول مخرج کړو تاسو ټول خرج کړو دا ولې ځکه د ابو بکر صدیق مقام دومره اوچتو چې الله او رسول ته پته ورغله دا څنګه دا استثناءات پکې ها پرې خبر ځان په یو لوال نور اسلام په ګټه کې مصفا باندې لګي په خرج کولو کې پابندي لګي په ګټه کې دا پابندي لګي چې لا تاكلوا اموالکم بینکم بالباطل په باطله طریقه باندې منخري تجارت در تخی شرکت در تخی مضاربت در تخی اجاره در تخی مزدوری کوا وایي په خبره زراعت در تخی صنعت در تخی سلام در تخی استثناء در تخی دا موډ دا فاینانس دی په اسلام کې
طریقې د پیسې د ګټلو بیا دا چې تا ډېرې پیسې وګټلې نو دا ستا دي البته دا چې ته پای کې د فقیر حق ورکې د غریب حق به پکې ورکې د مسکین حق به پکې ورکې زکات به ورکې عشر به ورکې ان فی المال لحقا سوى الزکات که زکات دی ورن کو بیا د غریبانو حق نه پورا بیا به هغه نه بعد پتا باندې اسلامي حکومت ټیکس هم راغلی او په وخت ضرورت او په قدر ضرورت هغه لپاره یو طریقه ده هغه به اسلامي حکومت شورا په دا فیصله کوي چې آیا څومره ټیکس اوس نافذ بیا د شورا ټیکس نافذوي نه بیا به ټول اول په خپل ځان نافذوي چې کوم خلک په حکومت کې سربراهان دي او د حکومت ذمہ دار دي اول باغی ټیکس ورکړي که ضرورت باغی پوره شي بیا به عوامو نه لګي چې هغه هم بیا زیات شي بیا په عام او مالدارانو باندې ولګي چې مالدارانو باندې ولګو او باغی پوره نشو او مزید په ولګو بیا پوره نشو بیا به اله پټول خلکو باندې تقسیموي دا څنګه چې اله بس خبر راځي نو بس سیلز ټیکس بلګي په مخه وایي په خبره او یا راځي په دې کې د غریب لپاره څه نقصان دی دا غریب په خبره ته چاته وایي په خبره نه جی په دې کې غریب ته نقصان که تیل ګران شي په دې کې غریب ته نقصان نشته چې په یو شی باندې سیلز ټیکس ولګي نه جی په دې کې غریب ته نقصان نشته د غریب پیژنې غریب چاته او نقصان څه ته وایي خبره بیان الله رب العالمین څخه کارونه بالکل مکمل حرام کړی کاغه د مرزه مطابق یو کوي سود حرام دی دا نه چې یا راځي ځکه ولا په خپل خوخه ورکوم نو څنګه چلې ځکه خوشاله ام دي ولا په خوشاله ورکوم په دې کې خوشاله د اعتبار شته دوه خبرې جدا دي څه زونه الله حرام کړی دي نو هغه کته په خوشاله او کته په خفه هغه حرام ا ګناه ده هغه بندي استا خوشاله او خفګان ته نه دی پرېخو څه زونه داسې دي چې هغه استا خوشاله او خفګان ته پرېخو دي لکه مثلا تجارت دار جلا کدا پیاده د ته خرڅه پسوي خرڅه یو دي په 10 روپے خرڅو یو څه په 50 روپے علما کرا کې راځه میرا په 50 روپے نه جی زه خیر دې مړه 5 روپے به ادا کړ یو دي په 2 روپے به وایو نو دا مساومه دا ان تراز منکم ترازی بیا دې ته حق ته ماته دا وی دا بیا تاسو چې بویو وای کنه بویو دا ډېر وی بابونه ډېر باب دا ډېر مسلې وایي په خبره باندې خرڅولو او غشتلو کې بیا بشمیر قسمونه دي اوس هغه ټول قسمونه تاسو وایم نو اسیم ته یادول نه شي د فقې کتابونه او څه بیا وای کما دا پیاله چې ده په قرض واغسته و دا یو مسله به صرف درته دا پیاله ما په سو واغسته و په قرض می په 10 روپے واغسته او بیا می پتا خرڅول تا تماوي چې لکه دا پیاله خرڅوم تا وی په سو به راځي ما یې په 200 روپے درکوم تا ما ته رښتیا راته وایي چې په سو ده واغسته زه ضروري نه چې تا ته وایم خو فرض کما تا ته وی چې رښتیا راته وایم پس ما دا په 10 روپے واغسته استاد ان کې دا راځي چې د 10 روپے واغسته نو د خیر دې کې په 12 باندې ایمان راځي د 2 روپے په کې ما نه وګټلې نو تا په 12 روپے باندې ما نه واغسته دا دوکه ولی کته په سوال دا پته ولګي چې دې سړي خو یقینا دا پیاله په 10 روپے واغسته و خو په قرض واغسته و او د دې معنا دا چې د قرض او د نقد په قیمت کې فرق دی زما دا خیال دی دا چې د 10 روپے په نقد واغسته دا په مای کې دې چې دا په 10 روپے قرض واغسته او په نقد ورته قیمت 2 روپے وي نو زما په ذهن کې خدا و چې ما تعالی 2 روپے ګټه درکوله او حقیقت کې دا ما 3 روپے وګټل دا په دې راځي نه نبي ما ته حق حاصل لږه ته دا پیاله په ما په واپس راوړي او ما ته وی چې تا ما له دوکه را کړی دا ځکه تا ما ته دا نه ویلي دا پیاله چې ما په 10 روپے واغسته دا ما په قرض واغسته او ما په نقد نه واغسته ځکه دا قرض او د نقد په قیمت کې فرق دا خو بیا بشمیر هغه مختلفه طریقې دي زمونږ دکاندار کا کام دا نه زده کوي او بانک والے هم نه زده کوي او کمپنۍ والے هم نه زده کوي او بیا جراشي یره جی وې دا پته مال یو راغی چې دا خو دا مسله خو دا خو ما د اوسه پورې نه اورې نه تا اورېدلې څه دي دا څه اورېدل تاسو کچې اورېدلې نو بيزي به ساتلې کچې به اورېدلې تاسو اورېدلې یاره دوه او سره به حیا شي چې د فقې په مسله باندې ما ته د مصر لایبرری وبد ما دا نشو پنځل جلدونه چې په دې بویو لیکل شوی دي نه خبره چې په دې کې دم نسلی په دې کې د بارام شاهزاده شي دي دا ما خو نه دی اورېدل تا اورېدلې څه دي تا په کوم ځای کې دا اورېدل دا مدرسه کې سبق ویلې عالم تناستي بویو دی ویلې دي د بخاری کتاب البیوع دی ویلي نبی رسول الله څنګه خرڅول غسل کول صحابه څنګه خرڅول غسل کول دا دی نجی دا نبی څنګه ماته وایي چې معنی دی ورېدلی
دا خبره خو ته اله کې چې تا دا ټول بابونه اوریدلې او بیا دا مسله مې پکې نه اوریدلې نو تا خو هیڅ نه اوریدلې او بیا مسلمان کاګه لګیا دی خرڅولم کوي او غشتلم کوي او چې ته خبره یې رضی دا خو زما په ذهن کې نه بل الله تعالی چې کوم شی حرام کړی دی هغه سود دی سود دی ویل سود تجارت او کاروبار خو یو شی اوس هم ناس خلک شته سود او کاروبار خو یو شی حالانکه الله تعالی وی دواړه جدا جدا شي دي او احل الله البيع وحرم الربا الله تعالی خرڅول غشتل جایز کړی دی او سود حرام کړی سود دې ته وایي چې ته پیسې خرڅې ما تعالی 10 روپے درکړي او د 10 روپو په ځای بیا ځستانه بل ور یو 10 روپے اله نو دا 10 روپے کو د 10 روپو په بدل کې نو دا یو روپے رقم یو شی په بدل کې نو دې وایي نه وایي دا پیاله چې دا په 10 روپے باندې ما واغسته او پتا نه په یو 10 روپے خرڅ کړ نو ولې دا د 10 روپو شی ما پتا یو 10 خرڅ نه دا جایز نه دی نو ما وته وی چې ګوره عقل خوري له صاحب سره یو پسری پیاله خرڅول دي یو پسری روپے خرڅول دي پیاله چې دا د دې قیمت الله نو مقرر کړی د دې پیالې قیمت چا مقرر کړی خلق الله پاک دې قیمت مقرر کړی پیغمبر علیه السلام قیمت مقرر کړی او د 10 روپو قیمت 10 روپے دی نو کنه ته په دې کې شک کې دا 10 روپے چې زما په جیب کې دي دا او دا 10 روپے چې ستا په جیب کې دي دا د دې ډول قیمت یو شان دی که بدل او د دې قیمت عین ممکنه ده چې کله 10 روپے او کله یاره د دې پیاله په ځای بزر د چشمو مثال وي په دې ډېر خپوش دا چشمه ما په 300 روپے رسېږي دا ماشوم چې زمانه خطا ناشته د په نسبت د دې چشمو قیمت 3 روپے نه دی ولې دې په دې څه پیدا په نظر ټیک دې په 3 روپے د چشمه نه دی نو ګوره یو شعر چې دا غي قیمت زما په نسبت 300 روپے دی او عین ممکنه چې دا چشمه زمانه ورکی شي او زمان مطالعه کوم او زه هم چې زه ما سلطان درس کوم او هغه له مطالعه کول پکاري او ما سره چشمه نه نو زه په 500 روپے گاډه نیسم او صدر ته بزم او د 100 روپو چشمه او د 300 هغه په 500 عالم چې زما په جیب کې پیسې او ځکه زه کتاب ګورم زما باندې وخت زیاده وخت رانه لاړ ورته کتاب نه نه کتل نو عین ممکنه ده چې د 300 روپو چشمه ما ته په 3000 روپے ملاوي شو که زما په جیب کې 3000 روپے یې په ورکوم ځکه زما په دې ضرورت دی ماته او عین ممکنه چې دغه په 3000 روپے چې ما واغستې یو سړی هغه وایي چې په 2 روپے نه دغه هغه ته ضرورت نشته یو وخت کې به یو سړی پیسو ته ضرورت دا شی زما مثلا دا چشمه زما سره د جوړي زما یوې جوړو ضرورت دی بل ته ضرورت نشته خو د دې په ځای باندې زما 100 روپے ته ضرورت دی دا چشمه ما په 300 واغستې وي خو زما اوس هغه چشمه ته ضرورت دی زما 100 روپے ته ضرورت دی نو دا په 100 روپے خرڅوم او چې څو د ضرورت نشته هغه په 10 روپے نه لري نو د اشیاء په دې قیمتونو کې کمې زیاتې راځي د خلکو د ضرورت په وجه د چا ضرورت هغه په ډېر پیسې ورکړي د چا ضرورت نه هغه په ډېر ورکړي نه لیکن روپے چې دا د روپے قیمت همیشه دغه د کوم د روپے قیمت دی د 10 روپو قیمت هم 10 روپے دی 100 روپو قیمت هم 100 روپے دی نو ته د 100 روپو په بدل کې زمانہ لسته پاسه 100 روپے څنګه دی وایي راځي نه کنه دا څه مسله نه ده مسله دا ده چې 10 روپے چې ما دې سړي لور کړی دغه په ځان الله ګټه وکړه په هغه ورځو کې یې په 100 روپے دلته مثلا د چشمه کې دي اوس دا چشمه چې دي دا په 120 روپے کې پکار دارا چې د مال د 100 روپے په ځای باندې 120 روپے ورکی نو زه ته امتیاز له چشمه ورکړي چې 100 روپے دی ورکړي تاسو له 100 ورکړي تاسو له 100 روپے ورکړي کته د چشمه ورکړي نو بیا خو ویل چې لکه ما د چشمه ورکړي او ما د چشمه را نو چشمه وراره سره امانت ته به درکړي نو تا هغه 100 روپے ورکړي هغه 100 روپے ځای کې دیم شي هغه 100 روپے نه ضرب جوړې دي شي او هغه 100 روپے ردنه ډاکو وړې شي سلیم ته وړې شي هغه 100 روپے د خوړې شي هغه لاړې د په 1 روپے نه لګټلې بیا ته د کوم نه غټاله دی وای نه زما سره 100 روپے په هغه وخت کې چې ما دل ورکولې کنه زما سره 200 روپے وي ما په 100 روپے باندې دا چشمه واغسته او ما په 150 روپے خرڅ کړی د بم په 100 روپے باندې شاګستی و هغه په 50 روپے ګټه خرڅ کړی نو زما په جیب کې چا کې 100 روپے وي هغه باندې هم 50 روپے ګټه وکړه نو د چې به 50 روپے ګټه کړل پکاره چې ما له په ګلاس راځي کنه مې د دې خو خطر طریقه بیا دا چې تا هغه 100 روپے ورکې نو ورته دا وایا چې په دې 100 روپے باندې چې تاسو ګټه وکړه نو هغه نیمه ستاو نیمه زما
نو که ګټه یو کړه نو امدی مستای نیمه بداغی او که تاوان یو کو نو امدی مستای تاوان بټول ستای نه تاوان کې بل سره دې شریک نه یو سړی چې هغه پیسې ورکی نو تاوان به په پیسو کې څه ولي ما مهنت کو او ستا پیسې وي نو چې ګټه یو نه کړه نو ستا په پیسو ګټه نه کړه خو ما په کال مهنت کو زمانه ستا د پیسو ګټه لاله او زما یو کال ضایع شو زما کال چې ضایع شو کنه ما کوم ګټه نه کړه کنه چې هم ستاره دې پیسو په وجه دې تناسب په دې کې مې ګټه کوله مې دې کې مې کاروبار کو خو هغه کاروبار کې ما پیسې ونه ګټل چې ما ونه ګټل نو زما یو کال ضایع شو عین ممکن ده چې کته ما 100 روپیا نه ورستي ما به چا زیادې کولې ما هم نه 100 روپیا ګټلې وي او ستاره 100 روپیا کې نه استم نو ما ګټه ونه کړل زما پیسې زما مزدوري ضایع لا اوس که ته ما په تاوان کې شریک نه ما ډبل تاوان راځي د صرف د پیسو تاوان مثلا 10 روپیا تاوان راغی ته پاره کې 5 روپیا پتا راغی 5 روپیا په ما راغی مې نه کنه پتا 10 روپیا تاوان راغی ستا 10 روپیا 100 روپیا 10 روپیا تاوان او زما تاوان څه شو زما تاوان شو زما تاوان ډول زما یو کال ضایع شو بل دا خبره کوي نه جی بل خبره ده جی انډیکسیشن تاسو پیژنئ چې چا معاشیات ویلي نو هغه د الله پیژني چې نه ویلي نو زبر په ساده پښتو کې پوهم یره جی دا چې چللې چې ما چې تا 100 روپیا درکولې په هغه وخت کې مثلا 100 روپیا باندې توله سونه وا نو ما توله سونه راکې اوس ور تولې سونه قیمت 100 روپیا تر رسیدلې مثلا ما چې تا 100 روپیا قرض درکولې په هغه وخت کې په هغه یو توله سونه کېده نو ما سونه راکې نو ما ته تا مال سونه راکړې کته مال 100 روپیا راکړې کته مال سونه راکړې زه به تعالی سونه درکو کته مال پیسې راکړې زه به تعالی پیسې درکوم تر دې چې تا مال ډالر راکړې کته مال پاکستاني روپیا راکړې کته مال په ډالر کې قرض راکړې زه به تعالی ډالر قرض درکوم کته مال په پاوند کې قرض راکړې زه به تعالی پاوند قرض درکوم کته مال په پاکستاني کرنسي کې قرض راکړې زه به تعالی پاکستاني کرنسي کې قرض درکوم او کته مال په پاکستاني کرنسي راکړې او په هغه وخت کې د ډالر قیمت 100 روپیا او نن چې زمانه واپس لې او نن د ډالر قیمت 105 روپیا دی نو تعالی به 105 درکوم نه تا چې مال کومه کرنسي راکړې زه به تعالی کرنسي درکوم یاره دې د پیسو قیمت خو ولوېدو په هغه وخت کې د پیسو قیمت 100 روپیا قیمت چې وو اوس هغه 100 روپیا خو 80 روپیا ته رسیدلې دي ما ته دا راته وایي د پیسو قیمت ولوېدو ما ته 100 روپیا قرض غوښته وي نو د پیسو د قیمت ما راواچو دا ګناه زما ده ما ستاسو 100 روپیا قرض غوښته وي او د 100 روپیا قیمت او 70 روپیا تر اپریوته نو په دې کې زما کومه غلطي ده دا راته وایي چې تا کله ما 100 روپیا قرض راکولې او ستا په جیب کې 100 روپیا نور هم پرتې وي نو تا چې ما لکه 100 روپیا قرض راکړې دا غي قیمت صرف راولوېدو او کنه ستا په جیب کې 100 روپیا پرتې دي دا غي قیمت هم راولوېدل نو چې اګر مې ما راکړې دا غي تاوان زمانه غواړي او ستا په جیب کې چې مې پرتې دي دا غي 100 روپیا قیمت خو ماتیا او تر اپریوته د دې تاوان مده چانه غواړي بیا دا خبره به ته زه وکم ته خو به صرف د پاکستان نه خبرې زه خو الحمدلله د بار دنیا هم خبرې د پاکستاني کرنسي قیمت را پریوزي او د ډالر او د پاوند قیمت زیاتېږي د چې په کوم وخت په برتانیه کې هم په هغه وخت کې پاوند غالبا په 85-86 روپۍ اوس پاوند په څو دی 155 لګ باندې ما د یو سړي نه فرض زر پاوند قرض اخیستی دي نو چې 1000 پاوند مې د قرض اخیستی دي نو په هغه وخت کې د 1000 پاوند مینز 85000 روپۍ نو اوس به دا غل څور کوم زه به وایم چې زه به تعالی 85000 روپۍ درکوم هغه به ما ته وایي چې نه مالا به پاوند راکې ولی کته مالا په کرنسي کې پیسې راکې نو بیا به مالا 1,55,000 روپۍ راکې نو زه به دله 85,000 روپۍ ورکوم که 1,55,000 ورکوم جګړه به راځي که نه به راځي نو ګوره د کرنسي قیمت دا نه وایي چې به مخه را پریوزي په پاکستان کې د کرنسي قیمت را پریوزي په برطانیه کې د کرنسي قیمت زیاتېږي نو دا راته وایي چې په کوم ځای کې کرنسي قیمت کمیږي نو ته ما ته وایې دا د سود دپاره ځکه ستانه د 100 روپیو په ځای 10 روپۍ کې زیاتې غواړم چې د کرنسي قیمت را پرېوته نو ما بیا خو پکار دي په پاکستان کې سود جایز دی په برطانیه کې جایز نه دی نو څه مطلب دی دا طریقه ده چې خدای پاک شوی چې په یو ملک کې سود جایز دی په بل ملک کې سود جایز نه دی چې په کوم ملک کې د کرنسي قیمت را پرېوځي نو هلته سود جایز دی ځکه د کرنسي قیمت را پرېوت او چې په کوم ملک کې د کرنسي قیمت زیاتېږي نو هلته بیا سود دا جایز دی نو دا جګړې مګړې براته نه جوړوي ښه خبره نه پوهېږي صفا خبره راته په آخر کې دا کوم چې قرض خلک د دې لپاره ورکوي چې خدای رضا کوي په قرض باندې الله رضا کوي قرض ګوره چاله چې خیراتي 100 روپۍ ورکړي نو یو په 10 اجر دی
چاله چې قرض 100 روپے ورکې نو یو په 18 اجر دی دا اجر ولې زیات دی ځکه چې قرض سره غواړي نو هغه د خپل ځان د پاره دا بے عزتی نه ګڼي عزت نفس نه مجروح کیږي او چې خیرات غواړي نه عزت نفس مجروح کیږي نو الله تعالی تاسو وایي چې ګوره دا سړی ضرورت مندم دی او خیرات د نه غواړي قرض نه غواړي نو ولا ورته تعالی به اجر درکړي نو چې ته دا راته وایي چې چاله 100 روپے ورکې نو په کوم نیت ورکې د خدای د رضا لپاره ورکې آخرت کې اجر غواړي کاروبار کې نو که آخرت کې اجر غواړي نو د دې 100 روپو په بدل کې وکاله 100 روپے ملاوي شي او دا زیاتې پیسې مغواړه ځکه چې د دې په بدل کې الله تعالی تعالی د قیامت کې اجر کته وی چې نه زما په اجر مطلب نه دی زه خو پیسې غواړم او زما په کاروبار مطلب دی ما قرض په اسلام کې کاروبار نه بیا خو په سبا له په منځم پیسې غواړم شل رکعات تراویح مې وکړ ډاډه سر مې مکه دراواچو یو مې پکې پاره وره د 100 پیسې براکې مولوی صاحب نه مولوی صاحب 100 پیسې درکې تاسو بیا د خلکو پیسې غواړئ ځکه چې ما شل رکعات تراویح وکړې شل رکعات نه ځان نه سره یو دې ملاو کې دا یو کم ډیر رکعات شو چې په یو رکعت باندې کم از کم 100 روپیا غواړي نه مزه نبی هغه ته دې ادب شي نو سبا له په روزن پیسې غواړي وای به د په شکل روزيري ګپ نه ده نه ماته یو ملګری خبره کوله دا ابو جهل چې وی چې زه مسلمانۍ نه منم هغه په کې د په شکل دی روزو ته کتلی کوي نو نور به ملي دا په شکل دی روزو ته دي نو په شکل په روزو باندې سبا پیسې نو ته به چې کوم کار د ثواب د پاره ته پاګه اجر غواړي د دنیا اجر او مزدوري په غواړي کاروبار کې نو د 100 روپے راواله او د دې سره کاروبار شروع کا یا ورته وایا څه پیسې بسل بته کې اوسل بزکم ګټوان نه واستانی مې تاوان بم نه واستانی یا دا 100 روپے به زماشي او عمل به کردار او مزدوري وستاشي ګټه بردواړو نیمه تاوان به سره په پیسو کوزي نو اسلام په تا د دواړو لارې پرې خوري شت د ماته وی ماته دروازه کول ما تا ته ما لږ دروازې کوله پرې خو دي یو دروازه لږ دروازې ته کوله دي ما ورکه قرض نه ما ورکه واکه قرض ورکه د خدای د رضا لپاره ورکه د خدای د رضا لپاره قرض نه ورکه کاروبار وکړه کاروبار کې شراکت کې شراکت کاروبار وکړه شراکت نه کې نو بیا مضاربت وکړه نو الله تعالی خو ته بشمیر لارې پرې خو دي او تم دغه یوي خبره لوي راځي چې نجی پیسې چې دي ما نه پیسې غوښتي دي او مال به وستا نو دا آیاتونه بیا وایي دا سبا کنه پرې دا دې مختصر غونې خبره شو نور خو د معاشيات مسله ډېره زیاته اوږده مسله ده او دونه اوږده مسله ده چې سوشلیزم په دې بنیاد جوړ شوی وي خېټه سوچ کې دماغ نه کوي نو د خېټه سوچ بیا دغه چې په ویا کارو د ښکته را پرې وته خېټه خراب شوی خبره تاسو پوهیږئ کنه دا ډېره اهم مسله ده چې په ټولو کې حل کیږي نه او بهرحال په دې باندې لږ لیکچري وشي نو له طلب کوشش خو بهرحال د حال دا عمر تعارف بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ایمان دارو لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل مغربا فالمال فالمال تغلط طريقا الا ان تكون تجاره مگر که چرته دا فرات دا مال شي اموال تجارتي عن تراض منكم د دوالو په رضامند دی ولا تقتلوا انفسكم وزان بوجنه یعنی مطلب دا چې دنیا ځان مبه رغبت کوي ځان د لوګي ملک او دا مکوي چې د پیسو د پاره بل سره مړ ان الله کان بكم رحیما دې شکر الله تعالی په تاسو مهربان دی ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ومخرج المال في غلط طريقه وتدلوا بها الى الحكام ومور کوي دا مالونه حاکمان ته او حاکم لمال د سره پاره ورکه چې ټیکې دل درکې چې د خلکونه د وصوله اجازه دل درکې لتا کلوا طريقا من اموال الناس تاسو خو یو حصہ مال د خلکونه بل اسم په ګنا وانتم تعلمون تاسو نه کویږئ بل آیا وحل الله البيع دی وای ما سوداګيري وسودو دا یو شی دی یو شی نه دی کنه ته نه پويږي وحل الله البيع حال دا چې الله تعالی حلال کړی دا رسول رسول حرم الربا او حرام کړی دی سودو ومن جاءه موعظه من ربه هغه څوک چې راغی د نصیحت طرف ودرت دنه فهمته د رسول نه شو فله ما سلف د پاره رسول الله به چې مخکې تیر شوی دی وامره الى الله اختیارات الله تسپارل شوی دی ومن عاد او څوک چې واپس شدي سوتا اولایک اصحاب النار لا کسان دوزخ یان دي هم بیا خالدون دي پر دوزخ کې نشي زمون د دې وطن موجوده وزیر اعظم دا مخکې د سود خلاف دی اوس په استوا نو بیا ما اوریدلې چې وعده کړی دا
چې هغه به واپس علم او د سود خلاف دا فیصله او زمونږ د پاکستان زمونږ د صوبې هاي کورټ هم دا فیصله کړې ده چې د سود د ختمولو مبارک خبره یې کړې ده تفصیلات هم ما ته نه دي او زمونږ دعا ده چې الله تعالی دې دعا له توفیق ورکړي چې د وطن نه لعنت ختم شي دا لعنت الله تعالی دې وطن د ختمېدو توفیق دی لور وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ورك خپلوانو ته حق نفقة الأقارب د خپلوانو نفقه کوم ده والمسكين وربانان وابن السبيل ومسافر ولا تبذر تبذيرا ومال مزايك وزايك والمال زايك دا ډېر غټه ګناه ده ځکه چې دا مال ضایع کوونکی د شیطان ګور شیطان هم خپل اهلیت ضایع کو او د آزادۍ هغه اختیار ضایع کو او سړی مال ضایع کوي په دې ضایع کولو د اهم څیز کې دواړه یو بل شونکېږه ما ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك او مگر دا د خپل لاس تړلې شوی دی خپل غاړې ته ولا تبسطها كل البسط او مې غزو په اخره پورې غزولا او د معلومه مقیبنه په ملامت شوی چې چرته کې ځان دی بالکل را بند کړ خرج نه نو خلک برته شو یا ته شو پړه بخیل کنجوس دا زرو د مال بنده دی او که چرته بالکل نه مکمل لا شونه د غزو سره سره د اصل خرج کول نو محصورا بیا به خیر نه باندې بیا به ما خام د کیږي چې را د بچی خرچه پر کم ځانو په بچي بدن رو جماعت غواړي تاسو په پیسې نه دا خو نه فقط فرض دا فرض به بیا نبی او خیر نه محروم دا څه مکو اعتدال سره بل ولا تصفها مالكم خمقل لما مالونه نور کوي بے وقوف چې مال په قدر نه پويږي او د مال په استعمال نه پويږي نو غلبه پیسې نه ورکي ما شمله ورکي لیونی له پیسې ورکي ما شمله پیسې هغه چاله ورکي چې تاسو خپل ته دا په لوپري کوي نو دا ته ځای کې دا واستاده ژوند د تیرولو ذریعہ ده هغه چاله مو ورکوي څوک ځای کوي ولا تصفها اموالكم وموركوي بے وقوفان تخل مالنا التي جعل الله لكم قياما هغه مالونه چې الله تعالی مقرر کړی تاسو لپاره د گزاران ذریعہ دا تاسو د گزاران ذریعہ د په دنیا کې زکات پر دینه ورکه مہر پر دینه ورکه جامع بزان پر دینه علي صدقه پر دینه ورکه جماعتونه په دې جوړه د جهاد چندې پر دینه ورکه نو دا ټول ضروري څه نه دي وقسو ورزقوهم فيها او ده په مخلان له روزي ورکوي د دې په مال کې وقسوهم او جامع ولا ورکوي وقول لهم قولا معروفا او دې ته مناسبه خبره کوي او توای چې تل د دې قابل شوی نه په خبره مال ستاره زید نه فرض نه او دې په استعمال نه پويږي چې کله ستا عقل له کله نه بره مشغول راغی او په استعمال پويږي نو بیا د نظر کې خیر دا په سیستم یریګه ما دا بنیادی خبرې دي الله دې مال او سره کوئی توفیق راکړي واخر دعوانا